برکاتو یو بلې ښځې د خپل یار دپاره خپل خاوند قتل کړو. ولې قتل کړو؟ دې نه ځان خبرولو دپاره زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب وکړئ، انشاءالله سره خامخا وخو دا ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ. دا واقع په سیالکوټ کې مخې ته راغلی دی. دغه سړی چې نوم یې اعتزاز حسین و چې د واده یې 14 کاله شوي او 3 بچي یې خون و. دغه سړي ښځې د خاوند ملګري سره غلط تعلقات و. دغه خلک نوم یې بابر و. دغه ښځه خپل بیان کې وایي چې دغه خلک چې نوم یې بابر و دغه زما خاوند سره کار کولو، نو په یو واده کې مو یو بل خوښ شوي وو او بیا به مو په موبایل باندې رابطې کولې او د 2-3 ملاقاتونه هم کړي دي. دا خلک ورته ویل چې ته خپل خاوند پرېږده، نو دوی ورته وویل چې زما بچي دي. نو دغه سړی د دغې ښځې خاوند چاته بوتلو او بې دردۍ سره یې قتل کړو. ښځه وایي چې ما ورته نه دي ویلي چې قتل یې کړه، او مرضي خپل بیان کې وایي چې دې ښځې ما ته وویل چې زه به تا سره هله واده کوم چې کله ته زما خاوند قتل کړي. بس دغه شانتې کارونه شروع دي. کله خاوند ښځه وژني، کله خاوند ښځه وژني، او کله خاوند راپاسي خپله ښځه قتل کوي، او کله بچی راپاسي خپله قتل کوي. کو دا ویډیو مو خوښه شوي زموږ د چینل مخه د سره سبسکرایب وکړئ، انشاءالله سره خامخا وبخئ. والسلام.